بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، ماشوم چې کله مونږه په اسم فاعل او اسم مفعول باندې پوهه کړو او مونږ ورته ووایو چې دا د خپل فعل په شانتې عمل کوي، نو ورته به ووایو چې ګوره دا مصدر نه دی، دا هم د خپل فعل په شانتې عمل کوي. کله کله فاعل له رفع ورکوي او کله کله مفعول به له چې کوم دی نو نصب ورکوي. نو بیا به مثال ته راولو، ورته وایو چې ګوره وجې لکه دلته کې دا راغلی دی اعجبني ضرب زید امرا، نو ورته دی ضرب کې زمین خبره ده، دا ضرب وو چې کوم دی نو دا سری دا مصدر دی، دلته کې ورپسې زید راغلی دی، نو ضرب زیدین دا ضرب مصدر دی، دا زید ته دې لپاره فاعل دی، خو په دې باندې بیا پوهېږي چې دا زید دا لفظاً چې کوم دی نو مجرور دی، یعنی لیکلی دا مجرور شي او معنی ترې چې کوم دی نو د فاعل ده. لکه دلته کې وګورئ اوس اعجبني ضرب زیدین، زه په تعجب کې واچولم ضرب زیدین د زید وهلو، نو معنی د دې چې کوم دی نو هغه د څه ده، هغه د فاعل ده، نو معنن فاعل دی او لفظاً په لیکلو چې کوم دی نو دا به څه راځي، دا مجرور راځي، ځکه د دې ضرب دپاره دا مضاف الیه واقع شوی دی او داسې کېږي چې دا معمول خپل عامل ته چې کوم دی نو داسې د دې لپاره کوم دی نو دا مضاف الیه جوړېدلی شي. نو دا شلو اوس دې ضرب دا رالګېدلې دې ته کې خو د دې عمل چې کوم دی نو هغه موږ په لفظونو کې ونه لیدو، خو د دې ضرب عمل چې کوم دی نو په امرن کې لفظاً ښکاره شوی دی چې دا ضرب رالګېدلی دی، د امرن دی چې کوم دی نو نصب ورکړی دی، دا امرن د دې ضرب و مصدر دپاره مفعول به دی، نو د دې د وجې نه چې کوم دی نو دا موږ څه وایو، دا منصوب وایو. نو ماشوم په دې ځای باندې اصل کې پوهېدل پکار دی چې ګورئ اعجبني ضربو به چې دا وایو مرفوع دی د څه د وجې نه، د دې اعجبه دپاره کوم دی نو فاعل دی، دغه شان زیدین د مجرور څه د دې ضرب دپاره مضاف الیه دی، خو د امرن کې به اوس خبر ورته کې چې دا امرن د اعجبه دپاره مفعول به دی، که نه د ضرب دپاره کوم دی نو مفعول به دی. په دې د ماشوم پوهېدل پکار دی چې دته د دې خبر وضاحت وشي چې دا امرن چې کوم دی نو دا منصوب د ضرب مصدر د وجې نه دی، د ضرب مصدر دپاره کوم دی نو دا څه دا مفعول به واقع شوی دی، دا به موږ څه وایو، د دې د وجې نه کوم دی نو دا موږ منصوب وایو، د اعجبه فعل دپاره کوم دی نو دا مفعول به نه دی واقع شوی. نو په دې د مصدر په دې عمل باندې کوم دی نو ماشوم پوهېدل پکار دی چې دا مصدر ممرالی کې کله کله چې کوم دی نو خپل فاعل نه به رفع ورکوي، لکه دلته کې خو په هر حال لفظاً چې کوم دی نو مانن چې کوم دی نو دغه دی فاعل دی، خو لفظاً دا چې کوم دی نو څه راغلی دی، دا مجرور راغلی دی، خو کله کله به چې کوم دی نو داسې راځي چې د دې نه پس به د دې مصدر نه پس به چې کوم دی نو فاعل راغلی وي او هغه به چې کوم دی نو سي او مرفوع وي، نو کېږي داسې کله کله لکه دلته څنګه دا مفعول به چې کوم دی نو څه دی، دا منصوب دی د څه د وجې نه، د دې ضرب مصدر د وجې نه. په دې باندې ماشوم پوهېدل پکار دی.